السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یو ځل بیا په بایټ پنسلیپ کې د هرکلی او خوشامدید وایم. نن زموږ ټاپک دی کانټیکټ سویچ. ډېر امپورټنٹ ټاپک دی اینڈ ډېر ایزی ټاپک دی. لږ فوکس تاسو پکار دی، تاسو به بالکل کلیر شي. When CPU switch to another process, the system must save the state of the old process and load the save state for the new process via a context switch. अच्छा, کانټیکټ سویچ څه ته وایي؟ په اسانو الفاظو کې په کانټیکټ سویچ باندې پوهیږم. دلته تاسو کتی شي په دې سلایډ کې چې مونږه لیټ سپوز مونږ سره یو پروسس دی P1. ٹھیک شو، P1 ایگزیکیوشن کوي. لیټ سپوز د سزې پور ایگزیکیوټ شو اینڈ دې ټایم کې مونږ سره راغی انټرپټ راغی. چې کله انټرپټ راغی نو هغه ټایم کې سی پی یو سو کې دا چې کوم کرنٹ P1 دی دا P1 دغه ټایم کې واپس چرته ولېږي ریډي کیو ته. اینڈ د دې چې کومه پروسس آی ډي ده څه ته چې موږ پروسس پی آی ډي وو، د دې چې کوم سټیټ دی چې دا رننګ کې دی که دا ریډي کې دی یا دا کوم د دې چې کوم پروګرام کاونټر دی سونه ریلیټ انفارمیشن دی دا ټول چرته سٹور شي پی سی بی. لاست لیکچر کې موږ ویل ٹھیک شو. پی سی بی کې د P1 دا ټول انفارمیشن سټیټ شي سٹور شي سوري. بیا څه چلو شي P2 راشي او P2 خپل ایگزیکیوشن سٹارټ کې لیټ سپوز هغه ټرمینیټ شو ختم شو. دین پس بیا کانټیکټ سویچ شي، یعنی سی پی یو سویچ شي چاته سی پی یو واپس P1 ته سویچ شي او P1 کوم ځای پورې لیټ سپوز دې ځای پورې ایگزیکیوټ شو مخکې کنه نو پی سی بی کې د دې ریکارډ پروت دی. دې ځای نه فردر چې کوم دی ایگزیکیوشن سٹارټ کی and this is the means کې چې کوم دا یو پروسیسر نه بل پروسیسر ته سی پی یو سویچ کیږي د ته موږ سو کانټیکټ سویچینګ. اوس کانټیکټ د دې پروسس چې کوم کانټیکټ دی د دې چې کوم ریلیټ انفارمیشن دی چې سی پی یو د هغه سټیټ واپس دغه ځین ایگزیکیوشن سٹارټ کړي نو دا کوم ځای کې د په پی سی بی کې موږ سره سٹور وي. تاسو ما ویلو اچھا یو لاین دی چې کانټیکټ سویچینګ از چې کوم ټایم دا اوور هیډ دی. د دې ډېر آسان مطلب دی. اوور هیډ ځکه دی لیټ سپوز دې ټیم کې P2 رااله ټیک شو نو سی پی یو P2 ته سویچ شو. همدغه ټیم کې یو بل P3 راغی. P3 چې کوم دی های پریورټي جاب دی ټیک شو نو سی پی یو بچا ته سویچ P3 ته. एकदम P4 راغی سی پی یو بچا ته سویچ P4 ته. لیټ سپوز دا های پریورټي دی. های پریورټي جاب څه ته وایي دا مخکې را روانم دی به ورته سمپل ویم خو دې ټیم کې مونږه صرف د کانټیکټ د دې سویچ خبرې کو د اوور هیډ ولې دی نو سی پی یو P4 ته P4 ایگزیکیوټ شو سی پی یو واپس رااله P3 ته P3 ایگزیکیوټ شو سی پی یو واپس رااله P2 ته P2 ایگزیکیوټ P1 ٹھیک شو اینڈ سو آن. سو د یو پروسس نه بلتا د بل نه بلتا دا چې کوم سویچینګ کیږي this is very very overhead. سی پی یو لپاره دا ټاسک یو ایگزیکیوټ کیږي نو او سی پی یو بار بار چې کوم دی یو بل ته سویچ کیږي نو دا سویچینګ آسان کار نه دی. دا چې کله ډیر زیات شي this is overhead. System does no useful while switching. دې ځکه چې دا ټایم کې په دې ټایم کې اینڈ په دې ټایم کې کم ټایم کې چې دی دا سویچینګ کوي دغه ټایم کې سی پی یو ایسم نه کوي سی پی یو څه سوي آیډ ټیک شو نو ځکه موږ چې دا کانټیکټ سویچینګ overhead دی. The more complex the OS and the PCB, the longer context switch. چې څونه موږ سره اپریټینګ سیستم کمپلیکس وي او څونه موږ په پی سی بی کې موږ سره ډېر زیات انتهایی کمپلیکس وي نو موږ سره به د لانګر د کانټیکټ سویچ موږ سره په کانټیکټ سویچ سوي هغومره لانګر وي ټایم به اخلي ځکه چې واپس د هغې نه ټول ډیټا ریډ کول دي هغه ټول کتل دي چې زه کوم ځای نه سټارټ کوم چې هغه دونه کمپلیکس وي په هغې کې به ډېر ټایم لګي نو موږ څه کوو چې کانټیکټ سویچ بیا موږ سره ډېر ټایم باندې overhead. ټایم ډیپینډنټ آن هارډویر سپورټ. ظاهره خبره که ستا سره سی پی یو فاسټ وي لیټ سپوز 3.2 یا 3.8 ګیګا هرټز پروسیسر دی یا دې سره چې کوم دی تا سره 10 کورز دي نو ظاهره خبره بیا چې کوم دی موږ سره کانټیکټ سویچینګ ډېر سلو مطلب سویچینګ به ډېر تیز وي ټایم لیټنسي به کمه وي. को सॉफ्टवेयर सा हार्डवेयर ओडिगे 1.2 something processor the and let's suppose 2 cores the navia with switching and data time. Some hardware provide multiple set of registers for save multiple context load at once.
نو دغه خبره مې وکړه د بعضې سیسټمو کې موږ سره چې کوم ماډرن سیسټم یې دی کې اکثر سي موږ سره په یو سی پی یو کې بلها سیټس اف رجسټرز وي نو د هغې د وجې موږ سره کانټیکټ سویچنګ ډېر زر لوډ کېږي ټیک شو امید لرم چې تاسو په کانټیکټ سویچنګ باندې بالکل په آسان الفاظو کې پوه شوي یئ چې کانټیکټ سویچنګ هیڅ نه دی بس سمپل کانسیپټ دی چې کله موږ د پروسیس 1 نه پروسیس 2 ته سی پی یو سویچ کېږي دی ته موږ کانټیکټ سویچنګ او دا څنګه سویچ کېږي نو چې کله سویچ کېږي نو دغه ټایم کې موږ سره د کرنٹ پروسیس خپل ریکارډ ټول په پی سی بي کې سٹور شي هغه پی سی بي نه بیا واپس چې کوم دی کله دې ته سویچ شي نو پی سی بي نه واپس هغه ریډ کې اینڈ ایگزیکیوشن سٹارټ کی سو دیس از آل اباؤٹ کانټیکټ سویچنګ او ان شاء الله بل لیکچر کې موږ په پروسیس باندې فردر خبره کوو تر دا حال ما هر ځای خوشاله آباد بریالي اوسئ